بیا د موی عزتمنې د میش په ذهن شي د امانت سم مفهوم میش په خپل مابین شي بیانوي. میش خو دې ته امانت ویایي چې چاته یو شای ورکې بیا د خپل شي مطالبه ونه وکړي د واپس کولې ونه وکړي شای وي ته واپس کې دې ته امانت میش ویایي. دغه نه علاوه میش د امانت په مفهوم باندې نه پوهیږي چایا امانت دین علاوه بل شي ته ویل شي که نشي ویل. د موی عزتمنې دا مفهوم د دغه امانت نه ده. امانت د موی عزتمنې میش ته الله پاک بهترین هغه امانت رو کړی دا چې هغه د انسان ژوند ده هغه د انسان زندگی دو آغا د انسان ژوند تیرول دی دا یو امانت الله مشترو کړی دا. بیا د موی عزتمنې په داغه وجود دا جسم دا په وجود شي اندامونه دي هر یو اندام خپل صفات تا خپل کمال دا. الله پاک انسان ته سترګې ورکړي وي کتل دې پرا دا امانت انسان ته ملاو دا. کچېره دا سترګې د الله دی بندګۍ نه د الله دی عبادت نه فضل مشتری کی سترګې خیانت مش وکړو داسې انسان ته غږی نه ملاو دی. غږی خپل صفات ته چې بدا باندې سړی د الله نوم وروي د الله وحدانیت وروي په دا باندې د پیغمبر طریقې مزدا کی او بیا په دا غږی باندې د الله کلام وروي کچېره دا غږی نه میجولټا استعمالوي دا مې د غږی خیانت وکړو. دا سه د انسان ژبه دو چې انسان ته ژبه ملاو دو دا ژبه تشید پرادو په دا باندې د الله ذکر دا باندې د الله عبادت په دا باندې د قران تلاوت هغه شاینا چې الله او د الله رسول په خوشي اب مش په دا باندې کی چیرې مش په دا نه کی بل شي د پرادا ژبه استعمالوي زیاړې شمات غیبات بهتان غلط خبره په داغه شي میج استعمالوي دا د میج د ژبه خیانت وکړو. داسې د موی عزتمنې په دا وجود شي د انسان ته شي ملاو دی د شي دغه چار دو چې د الله سړی عبادت ته پدریمی عبادت خونه ته پدریمی جماعت ته پوسی د الله په یار شي په شو وزي میج دغه شي الټا استعمالوي الله چې په کیم شي خپا کیږي پاغه میج لګوي پاغه شي میج دریمی نو دا میج د خپل شي خیانت وکړو. داسې د موی عزتمنې لوسینا دی الله دیر کړی دی چې په دا باندې او داس کا په دا باندې المنځ شي رکوع سجدي کا په دا د الله په خوشالۍ شي استعمالوا کچېره میج استعمال نکي په صحیح طریقه باندې دا میج د لوسی خیانت وکړو. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ویلي دي چې کیم سړی داغا امانتی شي خیانت کو چا په کیم طریقہ امانت وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجیب الفاظ دی لا ایمان لمن لا امانت له دا سے سړی دے پر هیڅ ایمان نشتا دا بالکل مسلمون نه دا پدا سے ایمان زرا برابر ایمان نشتا چې پچا سے د امانت خیال نیوی یعنی په امانت سے خیانت کو دا سړی مومن نشي کېدای. دا پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دی